وزله به صورت وای وزله په دې ترتیب وای ان شاء الله په یو ورځ کې بستا حاجت پوره کیږي. تغابن فضائل سورہ تغابن چې اتوشتمه سپاره کې تاسو به د هغې فضائل دي. سورہ تغابن کې چې الله کوم کمالات اخی تاسو ته څه پته ده. سورہ تغابن بیماری د پاره کوي، مالی پریشانی د پاره کوي، قرض بوج د پاره کوي، دشمنانو خلاف مقدمه د څوک ظالمان در نظمکه په زور خلی، څوک قبضه در باندې غورځي، د هر معاملې د پاره د هر معاملې د هر حاجت د پاره سورہ تغابن ډېره طاقتور وظیفه درته ښیم. داسې طاقتور وظیفه چې داسې طاقتور وظیفه به تاسو عمر او خپل زندګۍ کې نه لیدلی. سورہ تغابن تاسو د څه مقصد د پاره وي ټولو ته اجازت عام دی. ها 15 وخته منځونه به کوئ سلو ځکه چې څوک 15 وخته منځ نه کوي یار الله ته نه خفای چې الله خفای نو بیا به وظیفه څنګه قبلېږي، بیا به دعا څنګه قبلېږي. او دویم شرط یار دا دی چې تاسو داسې کوئ چې رزق حلال طلب کوئ، د خېټه کې حرام ما چوئ. ځکه حدیث کې راځي چې څوک چا په خېټه کې حرام پراتی، څوک حرام و نزان نه بچ کوي، حرام خوري اوس کی، دغه لباس حرام، خوراک څښاک حرام، نو دغه دعا به څنګه قبلېږي. دا حدیث مبارک دی. دریم نمبر دا چې الله تعالی باندې یقین او اعتماد پورا ساتئ، یک کلک یقین الله باندې چې الله به ضرور د ما دعا قبلوي. او څلورمه خیره خبره دا ده چې تاسو وظیفې تلفظ ټیکي. سورہ تغابن اوس درته ښیم صحیح ویلی شئ. آیا تاسو تجوید سره سورہ تغابن ویلی شئ که نه غلط ملت یې؟ چې غلط یې نو بیا به سب کارو کې خو الټا عذاب دی. ټول قرآن صحیح طریقې سره زده کول پکار دي سار مسلمان. نو راځئ چې وظیفې طرف ته لاړ شو انشاءالله العزیز. په دې وظیفې سره هر حاجت دپاره چې کوئ چې کوم حاجت دپاره کوئ سورہ تغابن به داسې وکړي چې 2 رکعاته صلات حاجت به وکړي او بیا به ورپسې 11 پیرې درود شریف وایي. 11 پیرې درود شریف دی سورہ تغابن به شروع کړي او 14 نمبر آیت ته چې راورسې الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون. دا اسم اعظم دی. دې اسم اعظم ته چې راورسې دا 14 آیت نو یو د پاسه سل ځله به وایي او بیا به سورہ تغابن پوره کړي. سورت بیا به په دویم ځل شروع کړي هم دغه ترتیب سره چې دغه آیت ته راورسې یو د پاسه سل 101 پیرې به وایي. بیا به سورہ تغابن صورت پوره کړي، بیا په دریم ځل څلورم پنځم شپږم اووه ځله به صورت وایي. اووه ځله په دې ترتیب وایي، اخري کې بیا درود شریف وایي او بیا به ښه دعاګانې وکړي. د کوم حاجت دپاره چې کوئ انشاءالله په یوه ورځ کې به ستا حاجت پوره کېږي. ها د مونږ اعمال کمزوري دي، مونږ کوتاهیان دي، ګناهونه رانه ډېر کېږي، الله دې مونږ ته ګناهونه معاف کړي. نو یوې ورځې پورې که یو ورځ کې پوره نه شو په دویمه ورځ یوې ورځې کې به ضرور ستا حاجت پوره کېږي. الله تعالی دې مونږ ټولو مسلمانانو پریشانۍ اطمینان او سکون سره بدلې کړي، ټولو غمونه دې الله په خوشحالو کې بدل کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.